ټولو خلکو په رمضان مبارک کې مشقت کړی وي، تکالیف یې تیر کړی وي، د بد عملونو نه خلکو ځان ساتلی وي، الله ته یې ځان نږدې کړی وي چې کله رمضان المبارک ختم شي نو د دې شپه چې راشي دې ته لیلة الجائزه ویلی کېږي. په یو حساب د امتحان شپه. په روایتو کې د دې باره کې ډېر زیات فضیلت راځي. په رمضان المبارک کې روژې ماتي په وخت کې هر ورځ 9 لکه خلک الله جنت ته داخلی، او بیا په دې شپه باندې الله تبارک و تعالی چې څومره کسان په پوره رمضان کې جنت ته داخل کړي هغه ټول کسان جنت ته داخلی. هغه عمره مقدار تعداد سرونده په کروڑو خلک راځي. په دې شپه کې مونږ یو څو کوتاهیانې کوو او یو څو غفلتونه پکې کوو، او دا هغه شانتې غفلتونه دي چې کم د شریعت خلاف دي. اولنې غفلت خو په دې کې دا کوو چې مونږ په بازارونو ورمات شو. دلته د اختر اعلان وشي نو ټول خلک بازارونو ته روان شي، څوک څه کوي څوک څه کوي. حالانکه حضرت معاذ ابن جبل صاحب فرمائی وی سو شپې ډېرې زیاتې قیمتي دي، وی که هر وخت نشي پاسېدی په دې یو څو شپو کې پاسئ وی د دې کفاره به ده وکاږي. او وی چې کم سړی په دې شپو باندې پاسېده الله په ده باندې جنت واجب کی. په هغه شپو کې یو شپه دغه شپه ده د عیدینو شپې، د وړوکي اختر شپه، د غټ اختر شپه، د عرفات شپه. دا هغه شپې دي چې په دې شپو کې الله تبارک و تعالی بندګانو نه ډېر خوشحاله شي او هغوی له ښه ډېر اجرونه ورکړي. او روایت کې راځي وي الله دې اخرني اسمان ته راسي چې بنده څه غواړې چې درکم دله، څه دله درکم، ته سوال وکړه چې درله درکم. که مصلحت دې پکې وي نو ستا ښېګڼې په دنیا کې به درکم، که مصلحت دې پکې ختم شو په آخرت کې به مې درله ذخیره کړي او د هغې به درته لوی اجرونه نصیب شي. په بل یو روایت کې راځي لوی حدیث دی، وی کله چې دا ورځ راشي نو وی په دې باندې الله تبارک و تعالی فرشتي پیلو کی او فرشتي خلکو له اعمال ډیر ډیر لیکي چې کم سړی په اعمالو کې مشغول وي. خو مونږ کې غفلت دا وي چې کله د دې شپې اعلان وشي نو سړي ځان له په غفلت کې پراتی، هغې وي بس ټول میاشت قید شوی وي، اوس د قید نه آزاد شوي، کوه چې څه کې. څوک به ډمامې کوي، څوک به ګانې اوري، څوک به بازارونو ته ځي، څوک به خوراکونو پسې ګرځي. او په دې شپو کې ښځې د سړو نه زیات په غفلت کې هغې په خپل سنګار او په نیاز کې ولګي. څوک به لګیایي نکریزو ته به ناستي، څوک به میکاپونو ته ناستي. حالانکې دا شپه ګوره ډېره قیمتي ده چې په دې شپه باندې ودرېدې نو سړي باندې جنت لازم شي. څومره وړه سودا ده، خیر دی که پوره شپه نشي پاسېدی. د شپې یو حصه خاص کا، په هغې کې عبادات وکړه الله تبارک و تعالی ته. داسې عبادات وکړه، درود شریف ووایه، درېیمه کلمه ووایه، صلات تسبیح منځ وکړه، نور داسې څه اسکار هغه په دې شپه باندې وکړه نو الله تبارک و تعالی به ستا ټول اعمال په بهترینې سره قبول کړي. بل خبره دا ده چې په دې شپه کې خلک یو لوی نقصان دا کوي چې هغې دا هوایي فایرنګ کوي. د اختر اعلان چې کله وشي نو خلک هوایي فایرنګ شروع کی نو د دې ډېر زیات نقصانات دي. یو نقصان خدا دی وګورئ، انسان ډېر زیات قیمتي دی. څوک چېرته خپل ضروریاتو دپاره وتي، څوک په کورونو کې ناستي، او کله چې دا هوایي فایرنګ وشي نو بیجان یو قتل دی بغیر د څه سبب وکړو، دا ډېر لوی جرم دی. په حدیث کې راځي وی ټول عالم قتل، وی که چېرته دا خلق پکې ملوث وي رب به ټول خلق د یو سړي په بدل کې جهنم ته غورځوي. او مخکې مونږ داسې کتلیو، د یو اختر شپه وه، دلته په دې علاقه کې یو کس په حجره کې ناست و او ګولی راغه په سر پې ولګېده. خلکو ډېر کوشش کولو، څه چل پې وشو؟
اخره کې چې وکته کراشن کوب ګولی او په سر لګېدلی اوسه پورې واړه واړه بچي دي ذلیل او خوار ګرځي څوک چرته پراته دي نه څوک ساتي سم نه بس په داسې حالتو کې پراته دي نو څومره لوی نقصان دی او د دې خو څه مزم نشته اصل عزت هم نشته نو د دې نه ځان ساتل پکار دی بل یو کار په دې شپه باندې چې کېږي نو خلک په دې کې اکثر د عید کارډونه یو بل له ورکوي نو دا شرعاً دا ناروا دي دا کارونه د یهودو هغوی به دا کارونه کول یو بل له به یې دا شیزونه ورکول او د اختر په دې ورځو نه مخکې صدقې فطر ورکړي مخکې مونږ خبره کړې وه صدقې فطر نه علاوه هم خلکو سره ښېګڼې وکړي ځکه چې خلک په خوشحالۍ کې شامل شي په یو روایت کې راځي یو څو ماشومانو جړل بهر وی نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم وکته چې ولې جاړې وی زمونږ پلار نشته پلانی جنگ کې شهید شوی وی کپړې مپړې ټولې شلیدلې وې حضور پاک خپل کور ته بوتلو د نوسو کپړې ورته واچولې او ماشومانو ته خوشحالي محسوس شوه کله چې ماشومان بار راوځي وی تر څو پورې چې د دواړو جهانو سردار ژوندی وي یو بچی هم یتیم نشته نو یتیم په دې وخت کې یو آس کوي چې هر سړی خپل بچو دپاره خو سوچ کوي څوک له ښه کپړې واخلي ښه پیزار واخلي خیر دی په ګاونډ کې هم داسې څوک ګوره رشتهدارو کې داسې څوک ګوره چې هغې سره ښېګړه وکړي او په دې شپه بهترین عبادت که نور عبادت نشي کولی نو دا جماعت جمع سره وکړي دا منځونه جمع سره وکړي په غفلت کې مه پروزه بیا د دې نه پس ته چې کومه ورځ راځي هغې ته د وړوکي اختر ورځ وایي د دې یو څو سنت دی چې په دې ورځ باندې فرشتې په دروازو کې په لارو کې خلکو ته ودرېږي په دې ورځ یو عجیبه سکون خلکو ته محسوسیږي سحر مونځ له چې سړی پاسي نو دله پکار دا ده چې غسل دی وکړي پاکې کپړې دی واچوي په وجود باندې د خوشبو لګي دا سنت طریقه ده مسواک دی وکړي او 3 کجوري یا 7 کجوري یا 15 کجوري تاک کجوري دا سنت دی چې دا وخوري ځکه چې د ته پته ولګي چې یاره بس دا روجې مې ونیوې نن د روجې روز نه ده نو د اختر د مونځ نه مخکې څه خوراک دله پکار دی او بله دا ده چې په دې ورځ باندې مسجدونو ته چې کله ځئ نو تلبیه ویل پکار دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا بهترین ذکر دی په دې ورځ باندې چې کله ته مسجد ته لاړ شي بعضې وخت کې خو راځي چې په یو لاره لاړ شي په بل لاره باندې واپس راځي خو که د دې تنګې وي چې په کومه لاړ شي په کومه راشي د دې څه خبره نشته خو په دې ورځ باندې یو کار ډیر اهم دی چې فرشتې په لارو کې ولاړې الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي وی فرشتو څه ته ولاړې څه له راغلې وی دا کسانو ته بلنه ورکړي چې جوماتونو ته راځي فرشتي وی ای خلکو زر زر راځي د الله کور ته نن الله وی د ټولو بخښنه کوم الله رحم جوش کې دی چې څوک راغو ټول به بخم چا لاس اوچت کو ټول به بخم که څوک پکې اسم ناستی آب هم بخم په دې دوران کې چې کله د اختر مونځ تیر شي نو ته الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی دا کسان څه راغلي وی الله وی دی خو یو میاشت ډېر ښه عبادت وکړو روجې ونیوې ستا په حکم باندې او نن راغلی وو نن د دی یو اختر دی چې کومه خوشحالي تا دی له ورکړې وه نورو امتونو تم اخترونه د تهوار په شکر کې میلوو هغوی به په هغې کې ګندګیانې کولې فحاشانې به یې کولې خو زمونږ اختر هم زمونږ دپاره عبادت دی چې کله فرشتې دا خبرې وکړي وی الله وی دا هغه خلکو چې ټوله میاشت په عبادت کې تېره کا وی دی له څه ورکو وی مزدور چې کله مزدوري کوي پوره مزدوري ورکول پکار دی وی ای فرشتو وی مزدوري پوره ورکم وی الله وی پوره والا ورکا خو وی تاسو ګواه اوسئ وی زه د دې خلکو نه راضي یم د دې بخښنې مې وکړې وی د محشر په ورځ به دا ټول د جنت ته داخلوم څومره لوی انعام الله مونږ له په دې معمولي اعمالو باندې راکوي حالانکې زمونږ اعمال خو هم هغه شانتې نه دي مات ګوډه اعمال هم کړي دي خو یو بله خبره پکې اهم دا ده چې د اختر په ورځ باندې خپل اقربا او رشتهدارو ټولو سره ملو شئ مونږ اکثر دا کوو چا سره هم نه لګي بس یاره دا خو ده سره زما نه لګي دا مې دشمن دی دا مې تره زوی دی بس د ړه نه خیرې وکاږئ چې الله تا په جرمونو باندې معاف کوي نو ته بنده ته څه شی ته ولې خلک نه معاف کوې په یو حدیث کې راځي وی د محشر په ورځ الله تبارک وتعالی
یو کس ته به ورنږدې شي وی د خپل شان مطابق د هغه په اوږه باندې به اوږه کیږدي ورته وی بنده فلانې ګناه دې نه ده کړې وی الله کړې مې ده وی دا بله دې نه ده کړې وی الله دا مې هم کړې ده وی دا بله دې هم کړې ده وی ربه دا مې هم کړې ده الله به ورته پټ پټ درته وایي واړه واړه ګناهونه به درته مخې ته کوي الله به ورته وایي زه بنده وی په نیک اجرونو مې درله به درکړه نو چې کله دی دا خوشحاله شي نو د دړه کې خو به پیله دا یره وي چې یاره دا خو واړه واړه ګناهونه دي وی هسې نه غټ راته مخې ته نه کړي خو چې رب ورته وایي په نیک اجرونو بدل که وی الله وی پلانې غټه ګناه ما کړې ده په خپله به د ګناه اقرار شروع کړي وی زه بنده وي هغه مې درته په غټ اجرونو باندې بدل که چې رب پیدا کړی ستا تخلیق یې کړی دی هغه در سره دومره ښه معامله کوي چې تا معاف کوي نو ته انسان یې ولې بل نشي معاف کولی ولې بل ته زړه کې بغض ساتې او کینه ساتې د زړه نه کینه وساته خپل لور سره مې روشه خپل تره زوی سره مې روشه محله کې چاته تیزه خبره شوي دا دارالاسباب دی دنیا په دې کې هم داسې راځي کله به چاته ترخه خبره وشي کله به چاته سپکه خبره وشي خو پړه کې چاته مه ساته هغوی نه معافي غواړه خو چې معاف کې انسان کې هم ګورې الله د رحم یو عجیبه ماده یې ښه ده هغه چېرته چا تړه کې بیا نه ساتي بیا معاف کوي نو معافي د ټولو نه غواړئ مصافحه کول په دې روز باندې سنت دی چې یو بل سره خلک لاسونه ملاوئ یو بل سره غاړې ملاوئ خو چې کم خپل ماشومانو او رشتهدارو له د اختر مبارکۍ کې پیسې ورکې شریعت د دې اجازت ورکړی دی وی دا چې ورکې بالکل ورکوه خو خیال په دې کې د یتیمانانو د غریبانانو ساته په محله کې د غریبانان ماشومانی چې خپل ماشومانو له سلسل ورکې هغې له یو شل روپۍ ورکوه هسې به ماشومان خوشحالیږي او دا پیسې دې د وجې نه ورکړی کېږي چې یاره په دې روجو کې به ما نه څه کوتاهیانې شوي څه کمې به رانه شوې نو د هغې د وجې نه دا یو صدقه ورکوم چې دا کمې مې ختم شي نو مونږ خو خامخا کمې په دې کې کړی دی ګوره سودا وړه ده ګنام پې ډېره کړې ده اجر هم صحیح نه دی اغستې خو په پیسو چې پوره کېږي نو ښه نه ده چې په 1000-2000 روپۍ پوره شي الله به هم راضي شي رانه او هغه روجې به هم په خپل اعمال کې قبول شي الله دې موږ نه راضي شي او الله تعالی دې زموږ دا روجې په خپل دربار کې قبول کړي واخر دعوانا